السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. امید لرم چې ټول ملګري به روغ جوړ او صحت جامې به مو په غاړه وي. ملګرو، نن شیخ سے محترم چې کوم دی تاسو ته یو مجربه وظیفه راوړې ده. لږ ټیم د ویډیو ته ورکئ، دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که ویډیو معلوماتي وه او ستاسو فایدې وه، نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. نور کارونه هسې هم پاتې، خو نن د دې ویډیو مقصد زموږ دا دی چې د دې وظیفې په وجه د شیخ صاحب وظیفه ښودلې ده. تاسو ته زه د ویډیو په سکرین باندې شو کوم. د دې ویډیو مقصد دا دی چې که د چا کور نه وي یا د هغه کور ورکوټي وي، د هغې وخت زندګي پکې نه تېرېږي، نو دغه کس چې کوم دی د سحر مونځ نه بعد او د ماښام مونځ نه بعد د دې وظیفې خیال ساتي او په دې عمل کوي، انشاءالله العزیز د ده چې کوم دغه کور دی په دې کې وخت نه تېرېږي، یا هغه څوک چې بیخي د هغه د کور نه وي او د دې وظیفې اهتمام وکړي، انشاءالله العزیز الله چې کوم دی هغه ته یو وسیله جوړه کړي او دغه بنګلې په شکل کې هغه ته الله تعالی کور ورنصیب کړي انشاءالله. خو وجه دا ده چې د دې وظیفې سره سره لږ اعمال او دا وظیفې اهتمام چې وشي، نو دغه وظیفه چې بار بار وویلی شي او د هر فرض مونځ نه بعد وویلی شي، که سحر مونځ دی، که ماسپښین مونځ دی، که مازدیګر دی، که ماښام دی، که ماخوستن دی، د دې نه بعد د دې وظیفې اهتمام وکړی شي، نو الله تعالی هغه ته چې کوم دی کور ورکوي. راځئ ملګرو، ټیم هم نه ضایع کوم، دا ویډیو راسره وګورئ، بیا ما ته اجازت راکړئ. د الله په امان. هر چاله لوی کور ورکړي. یاد ساتئ، ګورئ لوی کور په نعمتونو کې لوی نعمت دی. او وظیفه درته هم ښیم، ښه وظیفه درته ښیم. دا وظیفه سحر او ماښام ما ویلو مخکې د چلنې په درسونو کې دا کوئ. ما ته چې چاته اجازت د حضرت درخواستي رحمت الله علیه نه میلاو شوی دی، هغه اجازت باندې ما ته اجازت راکړو. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. چې د چا کور وړوکی یا نی، هغه یې دا وایي یا الله ومې بخښي، ګناهونه مې معاف کړي او کور مې لوی کړي او رزق مې فراخ او برکتي کړي. دا دعا سهار او ماښام یې درې ځله وایي، بلکې دا د سهار ماښام نه علاوه د هر مانځه نه وروسته درې ځله. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. او که مقدر ته وي د فرضو نه وروسته نو هغه وخت کې وایي، بیا ورپسې سنت کوئ. دا هغه فرض دعا، فرض مونځ پسې چې کومه دعا یې هغې کې هم کولی شي. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي.